یتیم ته هیڅ هم مشکلات نه وي، خو صرف دا یو مشکل دی چې بل ماشوم وایي چې زما پاپا راغی او دغه ماشوم دا سوچ کوي چې یاره کاش چې د پاپا راغی چې زما دا پاپا هم په دې وره باندې راننوتی. تاسو یو روپۍ چې د هغه په صحیح ځای باندې لګي او موږ څونه بهر ملکونو کې دي یا پاکستان کې دننه دي، موږ هغوی ته اپیل کوو چې تاسو زموږ دا پروګرام سپورټ کړئ. کوشش وکړو دغه یو روپۍ خپله قیمتي کړو او د صدا یتیم فاونډیشن موږ د هغې حصه جوړه شو. خپل بچي را جمع کړو، د هغوی سره موږ خوراک کوو او کینو. په دغه ټیم کې خپل زړه کې دا تصور راولی چې زه سبا نه یم ده، نو که زما دا ماشومان وي نو د دوی به څه طریقه یو دا 2024 اخرنی پروګرام دی او انشاءالله آینده دپاره به زمونږ دغه پروګرام دغسې جاري. میرے مولا بچا لے. صدای یتیم فاونډیشن شهور شرینګل د سوري لاندې د یتیمانو کورنو ته د پیکیج ورکولو تقریب وشو چې پکې د مستحق خاندانونو د ماشومانو نه علاوه د صدای یتیم فاونډیشن شهور شرینګل ذمہ داران د علاقې معززین او مخیر حضرات شریک. تو کنارہ ہے میرے مولا. پروګرام کې د مخیر حضراتو په تعاون د علاقې 93 کورنو ته یتما پیکیج ورکړل شو. بچا لینا میرا ایک تو کنارہ ہے. پروګرام کې مقررینو د صدای یتیم فاونډیشن شهور شرینګل په کارکردګۍ رڼا واچوله. علماو د یتیمانو د کفالت اهمیت بیان ک او مخیر حضراتو ته یې د صدای یتیم فاونډیشن شهور شرینګل مټي ملاتړ جوړېدو اپیل وکړ. په دې موقع د مقررینو ویناوه دا یو ډېر غټ درد دی، راځئ چې موږ د دې مرستې جوړ شو. که نور هیڅ هم نه وي، که دا یو دغه موږ نشو پوره کولی نو کم از کم د هغوی چې کوم یتیمانان مالي دغه لري چې د هغوی د مالي معاونت موږ پوره کړو. دا غونډ به کورمه کینی او دا خوراک ته نو ستاسو ته خیال دی د دیو که دعاګانې نه کوي د زړونه به موږ ته دعاګانې کوي. د میډیا په وساطت سره زه نور کم ماهر حضرات چې دي هغوی ته م اپیل کوم چې ستاسو څونه وس کېږي مرسته کېږي نو صدا یتیم فاونډیشن سره خپل تعاون وکړئ او موږ تاسو له باور تاسو یو روپۍ چې د هغه په صحیح ځای باندې لګي او موږ څونه بهر ملکونو کې دي یا پاکستان کې دننه دي، موږ هغوی ته اپیل کوو چې تاسو زموږ دا پروګرام سپورټ کړئ، موږ سره پکې تعاون وکړئ. موږ دا محسوس کړی دا موږ دا دغه کې راغلی دا چې په دې لږو روپو باندې هم د دغه کورونو د دغه کورنۍ د دغه یتیمانو د دغه کونډو ډېر لوی کار پې کېږي. دا روپۍ ما ته راکړي زما دا زړه درد وکړي چې الله تعالی دا ستا د دپاره ستا د رضا لپاره د یتیمانانو سره اخلاص کوي. نه ورته چا وینا کړل له بغیر وینا نه، نو چې انسان په دې باندې خوشحالېږي نو الله به څومره خوشحالېږي. مهرباني وکړئ او تاسو خپل دواړه لاسونه اوچت کړئ د الله جل شانه په دربار کې چې رب العالمین دغه خلکو له نور هم وس او توفیق ورکړي چې زموږ سره د دوی دا تعاون بحال شي او سیوا شي. میرے مولا بچا لینا. پروګرام کې مولانا جمشید صاحب خپل خوږ आवाज کې د صدای یتیم فاونډیشن شهور شرینګل لپاره نظمونه وړاندې کړل او د دې تنظیم کارکنانو معاونینو ته خراج تحسین پیش کړو. یتیم پس وزړه پر هر دی وی الله داس اختر دی وی الله داس اختر دی. بچا لینا میرا ایک تو کنارہ ہے میرے مولا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. په دې موقع د صدای یتیم فاونډیشن د مرسته کوونکو مخیر حضراتو دپاره خصوصي دعاګانې هم. میرے مولا بچا لینا میرا ایک تو کنارہ ہے. گناہوں کے سمندر میں کہیں میں ڈوب جاؤں